بسم الله الرحمن الرحيم. مخته حديث ته غوږ شه. قال أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه إذا قام رفع يديه قبل ركبتيه. پیغمبر سم چې کله سجده کوله ول به زنګنونه کېدولو ښه بیا لاسونه چې راپسې دا اول لاسونه بیا زنګنونه صحیح ده. نو دا کول پکې بهتره طریقه ده صحیح ده که نه دې ته ویل شي سنت طریقه. او بله چې شه ده بله دا ده چې سړی چې وکړي ته هغه وکړي پکې اول لاسونه کېدی که نه بیا زنګنونه. امام مالک صاحب همدا مذهب دی ټیک شوه. صحیح راجح مذهب زمونږ دی ټیک شوه که نه دا حالت عذر باندې محمول دی. لکه یو سړی ولګي لاسونه کېدي بوډا یي که نه زنګنونه نه شي کېدولی که نه صحیح ده. او منسوخ هم شی دي ځینې علما فرمایي. قال أبو حنيفة عن طاووس عن ابن عباس أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على 7 أعظم. پیغمبر سم ته ویل چې په اعضاو باندې چې وکړي سجده وکړي ټیک شوه. قال أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يسجد على 7 أعظم. په اندامونو باندې سجده کې جبهته یوه ټنډه سره د پوزې ویدیه دوه لاسونه درې ورکبتې دوه زنګنونه پنځه ومقدم قدميه دوی سره د خپې که اووه. وإذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه وإذا ركع فلا يذبح تذبيح الحمار. د خر شان د سر مه ټیټوي صحیح ده که نه ټیک شوه. خر کله کله سر ټیټوي که نه هغه ځینې صحیح ده که نه سجدې په نه رکوع په حالت کې لکه ډېر ټیټ شي صحیح ده. سر ټیټوي بس خر عادت سره ټیټ ټیټ وړي صحیح ده. سر پکې مه ټیټوي رکوع کې دواړه شن به برابر لري که نه وروسته حصه د مخته حصه او د منځ حصه صحیح شوه. ښه دواړه په پوزه او د ټنډه دواړه کېدول خو سنت ده که نه. که یو دې پکې ولګولو دا څنګه مسله ده. ایم مسله څه وایي که چېرې سړی صرف ټنډه ولګوي سجده کېږي. امام احمد صاحب چې نه دواړو باندې ضروري ده ښه که نه. او که سړی صرف چې وکړي پوزې باندې وکړي بیا خو نه کېږي که نه واضح خبره ده ټیک شوه ټیک شوه. ښه مخته بل حدیث دی چې متعلق ده. قال أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يمد رجليه. لاسونه دې مه اوږدوي ښه رجلۍ خپې نه خپې دې مه اوږدوي خپې داسې اوږدې کړي ښه که نه بلکې راګردې کړي سړی. فإن الإنسان يسجد على 7 أعظم من جبهته ويديه وركبتيه ورجليه. خپې دې اوږدې کړه داسې وادې چولې څه ورسته پروت وي دا خو نه داسې یو ته کله کله خال داسې ګیپینګ څه کوي ځمکې باندې ماش شکل جوړ کړي لکه د پښه داسې ورځولي دی اوږده کي دا شونې نه نه یې داسې بیخي ورڅملی په د ځمکې باندې هغه څه کوي هغه ورکې شته همداسې د وړې وړې خپې ته رجلیل شي څه دا ورڅملی ده شاید ته وایي نه درایي سجدې کې خو درایي که نه د ګوتې سرونه به قبلې ته کوي خامخ داسې یې وفي روایت اذا سجد أحدكم فلا يمد صلبا صحیح ده. سجدې کې به د ملا ډېر نه کوي. وفي روایت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد الرجل صلبه في سجوده صحیح شو. یو مخې اوږده سجد څه کې دی که چې د ټریننګ شروع کړی دی که څنګه معتدل انداز کې راغلی صحیح ده. قال أبو حنيفة عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا. دا راته حکم دی چې د ویښته به نه راټولوي صحیح ده. و کف یکف چې شتل شي ویښته راټولول ښه که نه د ویښته راټولول په منځ کې چې شي دا منع دي. کپړې څنګه راټولولې ولا صوبن نه کپړې لکه ځینې خل سجدې ته ځي که نه بیا د کپړې راځي که لمنه چې استري مې خرابه نه شي یا همداسې زونډي منډي زار پرې جوړ کړي ویښتونه یا جامونه دا منع دي. قال أبو حنيفة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. سپي ګیدړ او د نور لیوانو په شان دي څنګلې مه اوږدوي صحیح ده. منځ کې دا شیان شري به مکروه کېږي ټیک ده که نه. او د حالات به دې څنګه وي چې دا شیان به جګ نه شي د څنګلې همدا شی ته په تنونو سره به غنه میلوي ران مان څه دي خېټه به سره نه میلووي همدا شی د ګړبونو سره به د غانه میلووي لسونو لځي ښځې به میلووي صحیح ده او دپاره استر دی صحیح شو. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن القمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم